بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. زم حق نواز جلانی او نن دا ویډیو ز په پښتو کې زکه کومه چې زکم علاقې ته راغلی یم، کم ځای ته راغلی یم. دلته زمونږ خپله سزمکه ده. زه خو دې ته راغلی وم، خو دلته د ملګرو سره چې ملاو شوم د جومات کې مې لمونځ وکړو. دا یو جومات دی، نو دې ته چې ما وکتل زما زړه ډېر زیات خفه شو. دا ټول ځوانان، دا ماشومان، دا مشران چې تاسو ګورئ، دا دې کې مونځ کوي او اوس هم مونږ مونځ وکړو. د ټولو خلکو پکې مونځ وکړو او دې کې ډېر زیات خلک وي، ماشومان، مدرسه پکې هم چلیږي او دا د غریب، دا ټول خلک غریبان دي. دا تاسو چې ګورئ مزدوري کوي. نو د دو دا یو خواهش دی، د دو دا یو تمنا و ماته وي، چونکې دا زما رور پیژني، زه یې پیژندم چې یاره تا خو میډیا سره تعلق دی، نو ته د خپل اواز زمونږ چې کوم دا قدرمند دي، زمونږ پښتانه رونه دي او هغه خلک چې کوم په پاکستان کې دي، بار ملکونو کې دي، څوک هم څه پیسې ورکول غواړي، د جومات کې کار کول غواړي، په خپله دې راشي دا کار دی وکړي. نو راځئ ورو ځو. دا جومات زه تاسو ته ښیم، د دې دا ګیټ نشته. د دې جومات تقریبا شپږ اوه کاله وشو چې دا جوړ دی، خو لکه داسې جوړ دی چې صرف پکې مونځ کېږي او دا خلک پکې مونځ کوي. د مانځه سیستم چې کوم دی هغه روان دی او دا لکه د دې دا ګیټ نشته. دا پکې د اودس دپاره ځایونه جوړ دي، لکه دا باتروم جوړ دی، خو دا باتروم ځکه نه دی جوړ چې لکه پیسې نشته. نو او دا د وضو دپاره دا ځای جوړ دی، د اودس دپاره چې یاره خلک وضو کړي. نو لکه دا ستاسو د وړاندې دی، دا کیمرمین صاحب ته زه وایم چې یاره دا وښایه تاسو. او دا بیا دې خوا چې دا وګورئ، لکه دا ټول جومات دی او دا چې قدرمندو دا وګورئ، دا برانډه ده. نو دا برانډه چې کوم ده، دا تاسو کتی شئ، خو دلته کې مونږ ګورو چې په دې باندې چت نشته. دا چت ځکه نشته چې وسایل نشته. که تاسو 10 روپۍ، 100 روپۍ، 1000 روپۍ، 10,000 روپۍ چې څونه هم تاسو نه کېږي، هغه تاسو خپل وس مطابق دا د الله کور دی. نو دې کې تاسو چې څومره مرسته وکړئ، څومره مدد وکړئ، نو الله تعالی به ستاسو کورونه آباد کړي. څوک چې د الله کور آبادوي، الله د هغو کور آبادوي. نو مونږ ګورو لږ دلته دا جومات د ننه نه هم ښیم چې لکه د دې دا چتې پې تیار، چتې پې اچولی دی او لکه پنکي پکې دا 4 پنکي لګېدلي دي، خو نور پکې نشته. په دې جومات کې د کیمرمین د تخی دا ټول وګورئ تاسو. په دې کې مونځ کېږي، د جمعې مونځ هم کېږي، د اختر مونځ پکې هم کېږي او ډېر لوی تعداد باندې خلک دي. د دو دا وینا ده چې دا برنډه چې کوم دا کیمرمین ته زه وایم چې دا دې خوا وښیه، د دې چت نشته. د دو دا وینا ده چې کله مونږ دلته مونځ کوو نو باران وي، دا برنډه هم ډکوي، د جمعې په ورځ، د اختر په ورځ خلک زیات وي، نو مونږ ته ډېر زیات مشکلات سره زمونږ مخ وي. بیا دا ځای تاسو ګورئ، دې سره دا دیوار دو ویلی دی. دې کې دو ماته دا هم ویل چې دا مخکې ورځو کې داسې کار وشو چې غله راغلي وو او د دې جومات نه سولر او نور چیزونه پټ کړل. بیا هغو دو څه ونیول، کسانو پسې وګرځېدل، نو هغه را پیدا شول، څه ریکوري یې وکړه. د خبرې مقصد مې دا دی چې دا دیوالونه واړه دي، ګیټ نشته، د غربت په وجه، د پیسو نشوالي په وجه، نو ځکه دا غلاګانې هم کېږي. د دو دا صرف ډیمانډ دی، ماته دا ووایي چې زمونږ د اواز چې کم دی دا خلکو ته وښیه. دا د دې ځای مشر دی، د دې جومات دا ټول مشران پکې خپل ځای کار کوي. دا هم د ماته وایي چې یاره په میډیا باندې دا ورکړه، د ماته درخواست وکړو. ما ستاسو د درخواست قبول کوو. ده نه تپوس کوو چې ستاسو څه وایي خلکو ته، څه خواهش کوو. بس موږ خو دا خوښ دی چې جومات هم دی یو ډېر کمزوري غریبان خلک وي، چې کوم وسن کې هم وکړو، نور هم د وس نه وتلی، په ټول کې مزدوري کوو، قیمتي دوړه نشو پیدولی. و الله کور ده چې څوک سره مرسته وکړي که نه، الله د اجر ورکړي. و موږ به غاړ کور پرې جوړ شي، ځکه چې 15 اتیا کې طالبان دي و د سبق انتظام یې دی، اوس برنډه پرې نشته او بجلي هم نشته، ګرمي دلته خو شمسي ډېر دی، شمسي هم کمزوري، والته ګډ وډ دي، نو ضرورتونه هم ډېر دي. چې چا څومره وس کېږي چې هغه سره وکړي، موږ به پرې کور وشي. نور تاسو څه ویل غواړئ؟ دغه وي نورو ټوله ماشومانه دغه وي نورو. صحیح ده. ټول همدا وینا ده. نمبر به سره زه شیر کړم، په دې کې به زه درته نمبر ولیکم. که تاسو ته نمبر یاد وي نو ووایئ. 0331 0331 5784 5784 932 932 دا نمبر دی. زه تاسو ته دا به په دې ویډیو کې هم لیکم، نو چې د چا څومره مرسته کېږي دې کسانو سره رابطه وکړئ. دا د دو نمبر دی، دا زما نمبر نه دی. دو سره به رابطه کوئ، ما سره رابطې کوشش مه کوئ.
دو سره رابطه کوئ که په خپله راځئ څوک الله وسایل چاته ورکړي د دې جومات باندې چت واچوئ دلته چې دا وروستو ورسره څو مرلې ځای دی؟ څلور مرلې ځای ورسره اخیستی دی د هغې پیمنټ په کار دی دو چې موږ څه پیمنټ کړی دی خو څه پیمنټ پاتې دی نو د چا وسایل چې څونه وي نو مدد وکړئ د الله کور دی چې د الله کور چا آباد کو الله به ستاسو کورونه آباد کړي. ډېره مننه قدرمندو، امید لرو چې تاسو به خپله برخه د الله په کور کې اچوئ.